السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، امید لرم چې تاسو بخیر او الله پاک مو ښه او خوشحال لره. یو ملګری ناشنا خوب لیدلی دی. خامخا په دنیا کې چې څوک ژوند تیروي، دوست هم لري، دشمن هم لري، ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. ټول ناول خو زمونږ مین دشمن چې دی هغه کافر دی. خو بیا هم په کور کلي کې په علاقه کې ځینې داسې خبرې وي، هغې ته خو دشمن ویل نه دي پکار، خو دومره ده چې ځینې خبرې وي، رنګبدۍ وي یا بدنیتۍ وي یا څه وي یا څه وي، خو بیا هم څه نه څه نلګې او نفرت خامخا وي. او مسلمان خو یوه کمیونټي ده، باید چې ټول سره د یوه ورورولۍ غوندې وخت یې تېرولی، ښکلی وخت یې تېرولی. خو بیا هم یو ملګری وایي چې خوب کې چې یو انسان د خپل دشمن سره دشمن وویني، د دې به څه تعبیر وي. ګرانه دوسته، په خوب کې خپل دشمن لیدل د دې خو تعبیر دا دی چې الله د خیر در پیښ کړي، چې چېرته مالی بحران درته پیدا نشي، مالی مشکل کې پساو نشي، مالی ستونزې درته پیښې نشي. نو یو تعبیر خو دا دی. دویم تعبیر دام کیدی شي چې کله ته خوب کې دشمن ووینې او هغه سره ته تیزې خبرې کوي، الله تعالی به تعالی پې غلبه درکوي او ته به په خپل دشمن باندې قابو بیاموزې. او یو د خوب تعبیر پکې دام دی چې که چېرته ته د دشمن کور ته داخل شي، دام د تا د مشکلاتو نشانی ده. دشمن کور ته داخل شي د جنگ دپاره، د جګړې دپاره، نو دې کې خبره دا ده چې تا ته به د دشمن چې کوم چال چلند دی، د دشمن چې کوم ترتیب دی، په هغې کې به ته ګرفتار شي او هغې کې به ته راشي. او دام یو تعبیر دی چې که چېرته یو انسان دی هغه دشمن ته نصیحت کوي، خیرخواهي کوي، نو علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د دې تعبیر بیا دام دی چې دی دغې دشمن دپاره ښه نیت لري او هغه ورسره نصیحت منلی دی، نو امید دی چې دوی دا دشمني به په دوستۍ بدله شي. خو چې دواړه حرکت وکړي، الله تعالی به دا دشمني په دوستۍ باندې بدله کړي. نو دا اهم خوبونه دي چې د تاسو په وړاندې بیانېږي. الہ العالمین د موږ تاسو کامل ایمان نصیب کړي. جزاکم الله خیره.